کتاب قابل تفصیل د خو وخت تقاضا نه ده. 2 غنټې چې د طحاوي وایي څه ناڅه به یې حق ادا کېده وګڼم. بولونه علاوه وړو بولونه علاوه د وړو بولو په لار د انسان نه 3 قسمه اوبه راوځي، نارینه زنانه انسان دواړو باندې تلل. یو قسم اوبه هغې ته مني وایي، دویم مزي یا مزیه ورته وایي، دریم ودي. د مني تعریف بعض علماء کرامو داسې کړی ده، هو ماء ابیض، دا سپینې اوبه دي، سپینې اوبه سخین ټینګې دي. و دا پخوا زمانه کې چې خوراکونه مختلف نه وو، خوراکونه ګرم نه وو، ګرمې مسالې نه وې، مني به ډېره ټینګه وه. اوس مني بلکل نری وي. د دې وجه دا ده چې خوراکونه مختلف شو، خوراکونه ګرم شو. الله د طالبانو تم هدایت وکړي. دا سوشل میډیا والا او دا کیسو خلک هلکه پلانکي ځای کې چرغه هاوس ده او چرګه 32 مسالو کې پخېږي. یا خدای دې تاسو ته عقل سلیم درکړي. مسالې فی نفسه ښه شی نه دی. تا ته څه پته ده دا 32 مسالې دي؟ مساله خو افغانستان کې ګوره، هغې د کور انګورو نه، د الوچو نه او د ګیلاسو نه هغې کورني مسالې جوړوي. هغه مساله کټوۍ کې واچوه، قسم ده چې ساک خورې نو د دې ځای د ګډ غوښې نه به یې خوند دی. او د دې ځای مسالې 32 مسالې خورئ، دا 32 مسالې والا چرغې 32 امراض به مخې پکې پیدا دي. زه خو تاسو منې کوم د دې نه زمونږ بچي شفقتاً دې وجه نه مني دومره نری شوه، دومره ټینګوالی ختم. خود عربي تعریف یې دا ده، هو ماء ابیض سخین، سپینې اوبه دي، ټینګې اوبه دي. یتولد منه الولد، بچی دې نه پیدا کېږي، ماشوم دې نه پیدا کېږي. وهو یترفق فی خروجه یخرج بشهوة، هلکه په شهوت او دفق باندې راوځي، ټوپ. وهو یترفق، واده والا ته پته ده، ټوپ کوي دا اوبه، ټوپ سره د شهوت او مینې نه. هلکه تاسو فقهي کتابونو کې بدفقین و شهوتین وایي که، او ما دلته تعریف وکړه، یترفق فی خروجه یخرج بشهوة، ټوپ سره راوځي، شهوت مینې سره راوځي. وله رائحة کریهه، ډېر خراب بوی کوي. او اکثره وایي بوی یې داسې ده مشبه مشبه به نه وي. دا وړه چې زنانه واغېږي، پیړې ترېنه جوړېږي، له په تنور تپلې نه وي، د هغه ګلی شوو وړو څنګه بوی د دغه شان بوی. د زنانه و مني چې ده د سړو نه لږ ولې مختلف. کومه زنانه چې نارمل مزاج لري، خوراکونه هم نارمل کوي، د هغې مني د سړو په شان. او چې کومه زنانه مزاج نارمل نه وي، ګرمو خوراکونو پسې ډېر زور کوي، غوښه، لوبیا او ساک ماک، دا شیزونه د دی مني بیا شینوالي طرف ته، زیړوالي طرف ته ډېره مایل، او لږه د سړي په نسبت باندې دا نری وي داسې. دویم د مزي تعریف، مزي یا مزي څه ته وایي؟ هو ماء ابیض رقیق لزج،
ماء ابيض سپین اوبه دي رقیق نری دي لزج سلیشناک دي سلیشناک د نری تار غوندې تار سپین تار غوندې اوبه سلیشناک یخرج عند ملاعبة الرجل اهلا دا علی خارجیږي چې خاون ښځه سره ملاعبت کوي او ملاعبت ګوري سنت طریقه بغیر د ملاعبت نه مجامعت مکوي واده شو زین الله بغیر د ملاعبت مجامعت داسې لکه ډرون حمله چې په یو ځای باندې وشي هغه نقصان کوي فائدہ کوي نقصان ځان نه به ناګهاني آفت ناګهاني بلا او ډرون نه ټیک او اپریشن ضرب عذاب نه جوړي اول به د جما او مجامعت لپاره ماحول سازگار بیبي سره به ولوبېږي هغه به هم ذهنن تیاره کړي چې هغه د استا مجامعت ځان لپاره ناګهاني آسماني آفت درون حمله و اپریشن ضرب عذاب و نگانی بلکه پر تکیف پر لذت خوندور معامله و گنی و خوند و مزد نوی او تذکر الجماع او دا کله چې سړی جماع کړي او په لار روان او بیگانه مجامعت را یادی چې تناسی پیاته نه د مزیوز من غیر شهوتن ولا دفقن دیکھ ټوپ نه دیکھ مینا نه چې جمانه مخکې راوځي یا مجامعت یاد شي یا یو سړی یوې زنانه سره به اختیار ولګي بیا هغه د نازک ځای سره ولګي دا راوځي د منی او مزي په منځ کې یو فرق دا شو مزي منی دفق او شهوت سره مزي بغیر دفق بغیر شهوت دویم دارا منی ټینګه را دا نری درېم دارا منی بدبو لري مزي نه لري څلورم خبره دارا منی چې راوځي بدن سست شي ملا سست شي زنان هم داسې بیچاره بیواکه به اختیار شي سړی هم داسې پریوځي د منی په خارجېدلو فطور راځي په اعضاو کې په ملا کې په عضو تناسل کې او د مزي په خارجېدلو باندې فطور او قصور نه راځي دا پنځم نمبر فرق او دریم نمبر وبچ راوځي هغه ته ودی وای ودی وهو ماء ابيض د چا سپینی وی د چا زیړی وی دا راوځي یشبه المنی فی السخانه پټینګوالی کې د منی سره مشابه ودی سپین یا زیړی وبلی پټینګوالی کې د منی سره مشابه دي څنګه چې منی ټینګرم بو ودیم ټینګر ولا رائحه له دا بوی نه لري دا ول راوزی دا د طبيعي امراض د وجنه طبيعي امراض یا د عوارض د وجنه چا پملا وهله د جنگ جګړه کړه کم کس چې جنگ کړي او پملا چا غربولې دنه به ودی او مزید ډیر دا راوزی کله قبل البول کله بعد البول د بول نه یا مخکې او یا ورسته او سراشه خبره پدې کې ده چې دا منی پاکه ده که ناپاکه ده نجس التعریفونه به اجمالا درته وکړه تفصیل مې ونه شوافی حنابلہ من چې کله دا دواړه یو ځای شي امام شافعی رحمت الله علیه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نو من وی امامین صغیرین محترمین رحمهم الله اسحاق ابن راهوی ورسره ابن حزم ورسره داود ظاهری ورسره د دوی معنی ته پاکوي معنی ته دوی پاکوي یو دلیل دا ده چې دا ماده تخلیق ده الله پاک دې ماده انبیاء پیدا کړی اولیاء صالحا صحابه شهدا علما
کدا نجس وای نو نجس ماده نه انبیاء نه پیدا وړه دوره کې مونږ په ډېر تحقیق کړو دویم ادا د عائشہ ابي وای رضی الله تعالی عنها كنت افرق المني من صوب رسول الله فرق دیتا وای بچے ګوره ما با مگلا منی نه جامو د نبی علیہ السلام بلی عمار صاحب روایت چې منی داسې دلکه د پوزي اوبه د پوزي اوبه قابل نفرت دی خو نجس نه دی که په بدن او کپڑا باندې پریوزي نو دا پلیتیږي نه قابل نفرت یا سینې نه کمی اوبه راځي خراش کوي یا دماغو نه کمی اوبه راځي منیم دغه شان قابل نفرت د دې په مقدم مذهب چې کله امام طحاوی ذکر کوي فذهب القوم یو قوم ذهاب کړي فذهب الذاهبون ذاهبون شوافی حنابلہ اسحاق ابن راهوی داود ظاهری ابن حزم اغوی داوی چې یار دا پاک دا نو مصداق د ذاهبون او د قوم په داخل دلایل براشي من به په خیر جوابونه کوي د دې په مقابل کې دوا امامین کبیرین محترمین چې کله امام ابو حنیفه او امام مالک په یو مسله کې یو ځای شي نو تعبیر بکای په امامین کبیرین محترمین باندې او حسن بصری او عبدالرحمن اوزاعی او سعید ابن مسیب او ابراهیم نخعی د دې ټولو مذهب دادا چې منی نجس ده او حکم دار چې غسل عمیق بکی بیا امام مالک او امام ابو حنیفه په یو جزئیه کې سره مخالف امام ابو حنیفه سه وایي چې منی وچشي اخو ټینګه د جوسه لري نو په مګلو باندې پاکي امام مالک سه وایي ک منی وچای کلام دی بغیر دی وینځلو نه پاکي من تاسو حنفی غنئ پاک هند افغانستان دا ټول ریاستونه حنفی دي لیکن په ټول جزئیه کې فتوا په قول امام مالک سے امام مالک سے وایي چې اوس مزاجونه ګرم دي منی نرمه شوی د ټینګه نه ده نو کوچ یو کلام دا داول کې خورا شوی لہذا بغیر دی وینځلو نه پات نو اول به شوافی او حنابلہ او دلایل بیا به زمنګ وخالفهم مستاق منګیو بیا زمنګ دوی ته جوابات او دلایل د براشوي وبه قال حدثنا ابن مردود قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن حمام بن الحارث انه كان نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتمل فراده جارية دوی زمه المشم من ما عائشة ابي وجرکیو وینځراته روټي رړه پام دیش په احتلام شوه د میلمان او کمبل ورته د عائشة ابي د کور را لګل فراته جاریه لعائشة نو د عائشة ابي یو وینځ وسهاري وکتل او هو يغسل اثر الجنابه نو میلمه لګیا ده سمنی په دې دغه لګیدل او کمبل غي وینځل ثوب کمبل او يغسل ثوب فاخبرت بذلك عائشة دا وین زلاړه مور ته ویل چې میلمل پته سچل به لګیا وغه صادر یا کمبلی وینځه فقالت عائشة لقد رأيتني افعل قلوب دی فاعل مفعول یو من زانون لیدل من تزان معلوم وما ازيد على ان افرقه من بزیادت نکاو دی سوال دینا چې من به مګل غراول منی لصادر او کپرو د نبی علیہ السلام نه وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو جليل قال شعبة اخبرنا عن الحكم وذكر باسناده مثله وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيس عن الحكم عن ابراهيم النخعي عن اسه بچه تاسو دا پته نه لګي کنه طریقه د استدلال څنګه د امامان وی وګوره افرقو مګل غراول وی غراول سره پاکي نو معلومه ده چې مری پاک
وای کدا نجس وای نو دا وینځلې ولې نه کارول سره په شی پورا نه پاکي د طریقه د استدلال لوای شي ابو په میل مراد وکړه چې وینځلو ته څه ضرورت منګه جواب کو شاته روانه وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابراهيم عن حمام فذكر نحوه. وبه قال حدثنا سعد قال حدثنا علي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن الاعمش فذكر مثله باسناده. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال اخبرنا حفص عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد وهمام وعن عائشه رضي الله عنها مثله. وبه قال حدثنا سعد قال حدثنا حماني قال حدثنا شريك عن منصور عن ابراهيم عن همام عن عائشه رضي الله عنها مثله. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال بس دې ځای باندې ودرېږه. الله طالبان عالمان دین دنیا کې عام کی